کې تاسو تعلیمي ادارې کوم ځای کې روانې زموږ مدارس چې په پاکستان کې الحمدلله چلیږي دا تاسو د عوامو په هر طرح تعاون سره دا روان دي کاغه مالی تعاون دی تاسو بچی راغه کوي نو زما تاسو درخواست دا دی چې د مدارسو ته ډېر د قدر او د عزت په نظر ګورئ دا جامعه د دې تقریبا 14-15 سال شو تقریبا 10 سال مخکې د دې علاقې خلکو ته پته را دلته الله پاک دا دومره لوی بلډینګ قائم کا دا یو دونه لوی سلسله قائمه شوه زمون خو حقیقت طرف ته بیا سوچ کړي یا بنی کړي د اداره کې د ټول کې پی کې نه مختلفو زینونه مفتیان راضی فارغيږي حفظ د پر راضی فارغيږي علم د پر راضی فارغيږي دستا سو د دې علاقې د خلکو څومره خوش قسمتي ده نو اول گزارش تاسو صدا کومه د علاقې خلک چې کوم وی یا سرفرستان وی تاسو مدارس ته ډېر د قدر او په عزت په نظر ګورئ ځکه دا مدارس دي ګوره د دې مدارسو په بقا سره د دین بقا ده او د دین بقا سره د دنیا بقا ده الله دې دوی ته نور ترقیان هم نصیب وګرځي دویم گزارش دا دی چې تاسو په حیثیت سرپرست دا خبره کومه چې د استاد سره او د مدرسې سره رابطه ساتي دا استادان چې دی ګوره دا 24 غنټه تاسو زموږ د استادانو د ډیوټي نه به خبر نه چې دوی څنګه ډیوټي کوي ځان ته خبر کې کنه دی 24 غنټه ډیوټي وي او 24 غنټه بچو بس ګرځي دا کار دا سونشي دلته تربيت کو نو ډېر ګران کار کوي او تاسو خیر خوا دي نو د استاد سره او د مدرسې سره د بچی باره کې همیشه د پر ربط ساته ربط ضروری دی چې استاد سره دا ربط وي چې د ما دا بچي په تعلیم کې څنګه دی کردار څنګه دی اخلاق څنګه دی دا غلطي کوي او مخه ته چې دا ماشوم تاسو په کم طرف بوزه نو په هغه طرف کې د استاد د مدرسې په مشوره باندې قدم اخلي استاد ماشوم به کامیابی ځکه مدرسه خو یو اخلاص سره یو کردار ادا کوي سمافات خو نه وي مفاد صرف دادی چې د الله د دین نیت کړی دی او په یو خاص نهج کې روان دي نو تاسو